سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله گواہی کئی اللہ تعالی پدے خبر مانے انہو چی بیشک شان دادے لا الہ نشت دے لائق دے عبادت الا ہو مگر دا اللہ تعالی دے. والملائکتو او پرختی گواہی کئی واولو العلم او خاوندان دا علم یعنی عالمان قائمن بدی عال کی چاگئی اولاڑوی بالقسط پا عدل سرا پا انصاف سرا لا الہ نشت دا لائق دے عبادت الا ہو دا اللہ تعالی دے. العزیز پورا پورا غالب دے. الحکیم پورا پورا حکمتن والا دے. دی آیات کے دا اللہ جل شانہ دا توحید اثبات تے کہ پا کائنات کے بل معبود نشت دے، بل خالق نشت دے، بل رازق نشت دے. ټول تصرفات دا اللہ پا قدرت کی دی. یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، لا مقصود پالکونین لا مطلوب الا ہو. تا زما یقین دے جے پا تمام عالم کے معبود نشتے مگر یو اللہ تعالی. لا مقصود لا مطلوب لا محبوب پالکونین. پا کائنات کی زما مطلوب محبوب او مقصود دا یو دا اللہ ذات تے. آنو دیدہ کہ لا الہ گورا دا اللہ دا یو تورا دا لا الہ پا دے لا الہ بانی چی سمر غیر اللہ راضی اغواہا الا اللہ الا ہو یو اللہ دے. او دا لا الہ الا اللہ نے دا نفی و اثبات تے. علماء فرمائی دا کم انسان پزڑکی دا غیر اللہ مینی راشی کہ غیر اللہ مال لے کہ دولت تے کہ جیداد دے کہ مخلوقات تی او اغا مینی دا سی مینی را لے چی اغا دا خالق پلار کے او دا دین پلار کے رکاوٹ جوڑی گی نو دے با سکئی دے با دا لا الہ ضربون ہوئی او سنگ با ہوئی دا سے با ہوئی دا تصور کی دا اللہ شوائی کر دا با دی نون نا با دا اللہ مراوچت کے لا الہ نو الہ کی دا لا سٹ بدا سکے نو شاعتا سمر غیر اللہ چی دی کا نا اب شاعتا لڑکے الا اللہ نے دی زڑتا بزور ورکے او پدے برانو چی انسان دا لا الہ الا اللہ وی لا الہ الا اللہ وی اخیرہ کے دد زڑنا اللہ تعالیٰ دا غیر اللہ مینی لری کی. او بیا تاسو بدا حدیث بار بار ہو رہی دلی چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا دربار کے عرض کا اللہ ما تا یو خاص ذکر راکا یو خاص کلمہ راکا انو اللہ ورطے موسیٰ لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ دا خطول ہوئی موسیٰ دا سے کلمہ دا او اقبل حدیث کی رازیم کا نا چی یو غاڑی تبا ننانے میں غرون دا گناہونو جمعی یو سڑی با دمرا گناہونو یا دے با ازلارم سو خود تبا شم بل غاڑی تبا یو دمرا پرچی پاگی با دا لا الہ الا اللہ لکلی دا با دا اخلاص سر ویلی آنچے پا بل چابڑی کی دی دا با پکاتش دا لا الہ دمرا قوت تے. کوشش کوئی دا لا الہ الا اللہ ذکر دیر کوئی او یو عمل خود نن نشورو کئی رستو تیمہ پریک دے. یو حدیث کے راضی
کم سړی چې 80,000 پیرې لا اله الا الله لا اله الا الله وی انو دته به الله بخنه کوي او که د دې ثواب چاته وبخو او هغه سړی ګناهګاري په غضب کې الله به هغه ته هم بخنه کوي. یو بزرګ د لوی محدث ته هغه وی ما ځان د پاره دا وویله او دې د پاره چېرته د انسان پته نه لګي د مرګ پته نه لګي راشي نو دا زما د آخرت کرایه ده. سړی چې چېرته دي ځان سره کرایه لیکه نه نو که نور زني زه به دا کرایه ورکړم په دې به مې الله بچ کړي. ما ځان له ویلو دې مجلس کې ناستو یو کشر نوجوان هلک راغی زلمی هلک و 17 کاله عمر و خلکو وی دته کشف کیږي. کشف دې ته وایي چې الله ته پټ پټ څیزونه ښایي لکه د دې نه رستو څه کېږي ما ته ته نه ښکاري چاته چې الله کشف ښایي د هر څه ورته کلاو کې ښکاري ورته دقسې نو دته کشف کي. دا بزرګ وایي زما زړه داسې ډېره منله نه چې دا خو ځوان هلک دی عبادتونه موږ کوو مصلي موږ وسولولې پوندو زمونږ ټای چې دی نو هغه وکړی او کشف دی دته کېږي دا خو کشر هلک ته دی په څه کې دی وایي ما ته چې کېنه دغلته دی ناست و وایي چې یو درنګ تېر شو د دې هلک دا رنګ تک زیړ شو او دی په جړا شو. وایي ما راشه هلکه ته ولې جاړې نو ما ته یې وی صیبه ما خپله مور ولیده د جهنم په لمبو کې سوځي او ډېر په تکلیف کې ده. دا بزرګ وایي ما کېنه دغلته چې کېناستو لشل منټه تیر شو د هلک خاندي او شاش بشاش خوشحاله شو. دا بزرګ وایي ما ورته اواز که راشه وی دی خوا اوس دې جړله اوس خاندي دا څه لانجې کې لبې کې ما ته وی حضرت ما خپله مور ولیده د جنت په انعاماتو کې د ډېر په مزو ده. دا بزرګ وایي ما ته دغه ټیم د 2 خبرو پته ولګېده. یو دا ده چې کله ده ما ته ووی چې زما مور په غذاب کې ده نو ما په خپل زړه کې وی چې یا الله ما چې ځان د پاره کوم د لا اله الا الله ختم کړی دی ما د هغې ثواب د دې هلک مور ته بخلی دی الله ته یې ورته ورسوي. نو بیا دته بیا کشف وشو نو دی اوس په موضوع کې ده نو 10 منټه مخکې 20 منټه مخکې په غضب کې ده چې ما ورته ثواب وبخه نو الله تعالی ورته بخښنه وکړه. نو د نبي علیه السلام دا حدیث بالکل سچ دی چې دا کم زړی اخلاص سر ځان له 80,000 پیري وي الله ورته بخښنه کوي. او دویم دا هلک نوجوان دی خو یاد ساتئ دا مقام و مرتبه نه ده دا ګورې په عمر نه ده ښه یو سړی به بوډای مشر بی پښتو اشعار وایي ټول عمر دې تیر که په اوبو کې خو یې کبه او تشې شملې اشعار به خبر نه شوې د مطلبه. یو سړی به پکې ټول عمر تیر کړی بل سړی به لږه مجاهده وکړي الله به ورته لوی کمال ورکړي. نو دا الګ نوجوان دی خو دله الله بالکل دا احسان پې کړی دی چې دته کشف کېږي. نو ګوره 10 منټه مخکې په جهنم کې ده 10 منټه پس په جنت کې نو چې موږ ځان له دا لا اله الا الله دا ختم وکړو. او بل علامه بونی رحمت الله علیه یو کتاب دی شمس المعارف دومره کتاب دی ما سره دغلته پروت دی هغې کې هغه لیکلي دي دا سړی چې وده کېږي که نه نو دنه دا روح بره ورشي چې ورشي وایي چې کوم سړی مازغوتن وده کېږي او د لا اله الا الله لا اله الا الله دای زر پیری وي نو د دا روح دا د عرش د لاندې شپه تیری وي. ګوره سوره لوړ مقام دی 10 منټه په د ګړای په ټایم په 10 منټه لګي. نو چې موږ ماسخوتن د کېږو کوشش کوو چې لا اله الا الله دا وو او که هغه ټایم نی خو د 80,000 ځان له بس وو دي روزانه ځان له یو تعداد مقرر کوي وایي چې وایي ختم هم پوره کېږي نو رشته دارانو کې څوک وفاتي والدین رونه خویندې هغې ته سړی ثواب بخي ستا ثواب نه کمیږي هغې سره دا ښېګړه ده ښه د کلمې خو ډېر د دې خو داسې خبرې چې تپوس یې مه کوه ښه. زه د اکثر ملګرو ته وایم کم ملګري زمونږ نوجوانان انګلینډ ته ځي امریکې ته ځي بار ملکونو ته ځي
زما لکه داسې تصور کوئ که نه هلته به تاسو له کتابونه یا رابطه داس ګرانه شي کار هم راځي نو داسې ګوره هر کار دی مثلا نوکري درته نه ملاویږي ویزه درته نه لګي رزق دی تنګ دی هر کار دی ناجوړه بیماری دی نه ښه کېږي نو داسې تصور کوه لا اله نشته دی دا بیماری ښه کوونکی الا الله مګر یو الله دی لا اله رشته دی نه رشته دی رشته ورکوونکی الا الله مگر یو الله تعالی دی په زړه دی غم دی خفګان دی لا اله نشته دا خفګان لري کوونکی غم لري کوونکی الا الله مړه تا به یو سل تسبیح نه اړولی چې دا زړه به دی خوشحالي رزق دی تنګ دی لا اله نشته د معاش ښه کوونکی الا الله مگر یو الله تعالی زه ورپسې چې کم کار دی راځي دا د هر کار دپاره وظیفه ده ښه افضل الذکر لا اله الا الله د ټول نه افضل ذکر دا لا اله الا الله دا ډیر وایي بس یې په دې لا اله الا الله کې نه دی دا بزرګان دا صوفیان دي دا پیران صاحبان بدرې ټول دون دی لا اله الا الله لا اله کې نفي کوي الا الله کې الله سره اثبات کوي داسې حضرات دي سیوا چې هغوی سا دننه کوي که نه نو په لا اله یې دننه کوي او په الا الله باندې هغوی سا راوباسي ښه بغیر د دې نه د هغوی سا دننه کېږي او بار کېږي نه بس هغوی مجاهدات یې کړي نو الله دې زموږ نه راضي شي نو بل د دې آیات کې د یو بل څیز پته ولګېده دې نه د علم مقام معلوم شو ګوره الله وایي الله ګواهي کوي پارختي ګواهي کوي او عالمان ګواهي کوي علما فرمایي چې دې ځای نه د علم مقام معلوم شو چې الله پارختي او عالمان نو عالم الله تعالی ځان سره او پارختو سره په سب کې او ځای کې په ګواهۍ کې د بل چا نوم پکې شته دې د وجې نه د علم نه اوچت مقام نشته دی چې چاله الله علم به عمل ورکو سعدی بابا وی کسیرا کشد در ازل بختیار طلب کردن علم کرد اختیار کم سړی چې الله ازلی نیک بخت لیکلی دی به څه کوي دی به د علم په لاره ځي دا ټول مناسب دا په خپل ځای باندې دي د دین دا ټولې شعبې دا په خپل ځای دي د دین ټول کارونه په خپل ځای دي او علم ته پکې یو نه رارسي دې د وجه رسول الله وی انما بعثت معلما رسول الله وی العلماء ورثه د دې انبیاء وارثان څوک دي نو اصل میراث د پیغمبرانو چا واغسته الله دې زموږ ستاسو علم با عمل نصیب کړي دا داسې مقام دی که نه او دا چې انسان د الله خوښ شي نو هغه ته با عمله علم ورکوي هسې نه ورکوي ښه بیا الله فرمایي ان الدین بېشکه دین پسندیده عند الله په نزد الله تعالی الاسلام دا اسلام دی وما اختلف الذین اختلاف نو کړی الذین کسانو اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی ته کتاب الا مگر من بعد پس دانا ما جام چرائی سره العلم علم باغیم بینهم د وجه د عناد نه چې په میانځ د هغوی کې ومن یکفر چا چې کفر وکړي بیا آیات الله په آیاتونو د الله تعالی فإن الله پس بېشکه الله تعالی سریع الحساب الله تیز حساب کوونکی دی اوس ان الدین عند الله الاسلام د الله توحید تا قبول کو انو دین مرضیه هغه دین چې هغه الله ته خوښ دی په نزد د الله څه شی دی اسلام دی اوس یهودیان بچغې وایي چې زموږ د چاټای شملې خوږې دي عیسایان وایي زموږ د چاټای شملې خوږې دي تاسو په دنیا کې چېرته یو داسې سړی ولیده چې هغه یو کار کوي هغه وایي زه په غلطه یم مذهب وایي ما ته داسې خلک معلوم دی چې هغوی تاش او جواری کوي او هغوی سره چې کینې هغوی وایي دا دی دا جوماتونو کې ناست دي قرآن مجید چې وایي وایي دا دی چې دا درسونه کوي وایي زموږ دا تاش د دې نه بهتر دی وایي دی خو جومات کې ناست یو بل پسې غیبت کوي او بغض کوي او نفرت کوي او دا کوي هغه ګوره شیطان ورته دا پټی خولی ده هغه یو انو اوس یو 2 هفتې 3 هفتې کېږي انو داسې پیر شانتې و پیر خو خانه ګیره یې نه وه ما ته وایي
وای تا پته نه زما ګیره ولې نشته دی ما ولې دې نشته دی وای زما ګیره ځکه نشته دی وای لکه دا خلک وای سره د دې ګیرو وای دروغ وای غیبت کوي دا کوي دا کوي زوام چې زما د وجه ګیره بدنام نشي آیا پاپرین ما ګوره شیطان درته کومه پټای خولې ده هلکه ته پکې د سړي زوی شه کنه ګوره دا د شیطان ګوره پټای دي سود به کوي او څه به ورته وایي وایي دا خو منافع ده پرافټ دی داسې هر ګناه دپاره دی څه کړی دی ځان دپاره دلیل کتلی دا د شیطان پټای ده وایي دا پټای سبا چا ته ووایه دا چې قبر کې کوشي خدای ته ووایه که نه چې یو څوک ګیسه دي وایي په خپله به برابر شي دا ټول ګپ دی وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم الله وایي دی اهل کتاب اختلاف نو کړ په دین کې مگر پس دا هغه نه چې دی سره علم راغی بعین د وجه د عناد نه د ضد نه د دی په خپل مابین کې سو ضد و ضد دا عناد نه دا ډېر ناکاره شی دی ګوره ضد داسې شی دی دغی دی وي ابو جهل دی وي د رسول الله خاندان یادو ګوره وایي دی حاجیانو له خوراکونه ورکول میلمستیاوې ورکول او موږ هم شروع کړه وایي دی چې دی نو د خانه کعبې کار کو امداد کو خدمتونه کول موږ هم د خانه کعبې خدمتونه کول اوس پیښه دا ده چې دی پیغمبر راړه د دې خاندان کې پیغمبر راغی او خره د بدله چې دا خو برحق پیغمبر دی خو لکه په مقابله کې موږ یې راړې نشو لهذا مخالفت به کوم او زه دې شروع کوم او دغه حالت د یهودیانو تاسو یاد ساتئ ګوره ښه په دې دنیا کې دا سوره دا باطلې پیرکي نه دي د یې ګوره دا نه پته دا نه ده چې دی ته دا پته نه چې موږ په غلطه نه یو په ډېرو خبرو کې دی ته پته وي خو بس د ضد اخیستي دي انه نښتي دي دا باطلو سره چې څومره ضد ډېر ناکا ګوره دا شیطان نه دی شیطان دی ولې په یو سجده باندې کورې روانېده خو لګولې به آدم علیه السلام ته کنه او دله به قیامت کې الله بیا دا مکور کی چې بابا آدم ته سجده ولګو دا ضد دومره ناکاره شی دی به بیا هم نه لګي دی به بیا هم نه لګي خواجه صاحب خواجه ابو طالب صاحب ولې کلمه نه وي د ضد په بنیاد باندې نه دی به راپسې بیا خبرې کوي ضد ډېر ناکاره شی دی د خپل مزاج نه ضد وباسئ او ضد به دې وځي که نه په ضد ما په زړه باندې چې خپله یو خبره وکړي خپله خبره ماته کړي نه غلطه خبره ده ما غلطه وکړه ټیک ده که نه ګوره یو تا حق خبره وکړه بلکل هغې جواب په جبه ساتي ناجایزه ضد دا کاره دی جایز ضد چې هغې ته په بل الفاظو کې استقامت علی شریعت وایي دا خو مطلوب دی ٹھیک تھا کہنا او زد دا خلکو دی زد ولې کو دو سیزونه خب بجا خب بمال خب بجا ویلی شي منیټرای ته او خب بمال ویلی شي مزو چرچو ته نن چې دا خلک په حق خبره باندې نه ودرېږي که نه په دقه یو وجه نه ودرېږي که دې دا اعتراضي او مثلا وایي یاره دا علم منم عالم منم نو د دی منیټري بیا څوک مني کوم ځای کې مني او چې جماعت ته راځي او عالم سره کیني نو دلته خو یا وظیفه ده یا ساده ډوډۍ ده یا ساده سوده کار دی انو دا عیش و عشرت او دا شرابونه کبابونه هغې ته بیا میلاویږي نو څنګه به عالم ومني دا ځکه نه مني لہذا دې پسې شاته دا دو څیزونه دي او الله دې موږ د محبت د مال نه او د محبت او نبی علیه السلام وایي اوږې شر مخني اوږې زرمرې چې دې د بیزو په کنډک باندې پرېږدي د دومره نقصان نه کوي چې څومره د یو انسان په زړه کې شرف علا دیني چې زما د شهرت وشي خلک د ماته واه واه کوي چې دا اوچت سړی دی او د مال محبت الله دې دواړو نه موږ ساتي ښه بیا انسان که د دین کار هم کوي که نه هندوستړی خدای ناراضه والا کار هیڅ فایده نشته دی ومن یکفر بیات الله فإن الله سریع الحساب څوک چې کفر کوي د الله په آیاتونو الله تیز حساب کوونکی بس ښه شهد الله گواهی کوي الله تعالی انه بېشکه شان دا دی لا اله نشته د لایق د عبادت الا هو د الله تعالی دی والملائکتو
او پرختی گواہی کوي اولو العلم خاوندان د علم قائما بدی حال کی اولاد بالقسط پادل په انصاف سره لا اله نشته لایق د عبادت الا هو الله تعالی دے العزیز پورا پورا عالم دے الحکیم پورا پورا حکمت نوال دے ان الدین بیشک الدین مرضیہ عند اللہ پنیز اللہ تعالی الاسلام اسلام دے ومختلف الذین اختلاف نوکر الذین کسان اوتوا الکتاب چور کر شرد کتاب الا مگر من بعد فزدان ما جاء چراغ اغیسرا العلم علم باین د وجد